السلام علیکم خانجی څه حال دی ښه طبیعت برابر دی جی خان عبدالشکور خان د صحت په باره کې څه معلومات راکړه خلک پوښتنې کوي څنګه دی نن د ورځ الحمدلله پرون د 3 بجو څخه ماپښین 3 بجو څخه د باقاعده ټریټمنټ شروع شول او په هغه کې مطلب د کوم دوايان یا مطلب کوم دغه چې دوی ورکول د سرنج په ترو باندې هغه شروع دي الحمدلله او بیا ماخستن د ډیر برابر شو ابراهیم ماخستن او خوراک یې وکړي ډېر لږ خوراک یې وکړي خو اوله پلاوه چې مطلب د شوي د هغه بعد مطلب اوله پلا د ابراهیم ماخستن لږ خوراک وکړي نو سهار هم ډاکټران چې د معاینه وکړله هغه کې دوی تسلي بخش دي انشاءالله او نن غرمه هم د ابراهیم ماخستن زیات خوراک وکړي او ډېر برابر دی او انشاءالله چې په یوه یا دوې ورځې کې به دی د ICU څخه راووځي او ډاکټران دا دغه کوي چې هفته قدر به انشاءالله نور دی د دې په هسپتال کې هفته بعد انشاءالله که خدای کول دی بلکل فارغ شي د هسپتال د برین امریج څه وایي دي نه برین امریج خو نه دی د چوک خوړلی دی دوی واک کوي مازدیګر نو بیا په 2 تلو باندې ناست دي وشاته بیا تالاب دی په 2 تلو چې ولاړېږي نو پر سر چکر راغلی دی او دا تالاب ته دی ولوېدلی دی تالاب سیمنټ پول په دغه باندې جوړ شوی دی چې مطلب تقریبا 8 فوټه دا دغه دی ژور نو ودې ته دی تقریبا 8 فوټه یا 10 فوټه کډې ته مطلب دی ولوېدلی نو د هغه څه مطلب د شا باندې دی مشتي دی باید د هغه څه د پوپړي کې چکرې کم راغلی دی خو هغه الحمدلله دماغ ته هم څه تاوان نه دی رسولی او کوم وینه چې وله هغه ګره د غوږ راووتله بلکل د دماغ د خوا د سټي سکین په حواله باندې چې ډاکټرانو وکتل هېڅ شی هم انشاءالله نشته سرجرۍ ته بچاو دی بلکل بچاو دی اپریشن به نه کېږي او انشاءالله به دا دوایان باندې به دوی په 3-4 ورځو کې بلکل نارمل شي شوګر او بلډ پرېشر نارمل بلکل هغه ډاکټران کوشش کوي چې مطلب ورته د کوم ډوز ورکوي یا کوم دغه دی هغه دوی ټوله نارمل ساتي خلک پېژني خلک چې واده ته کوم هغه د نشې په حالت کې یا دوایو ډېرې ورکړي یې خامخا څه دغه پکې راځي مګر دغه خلک پېژني منجلس کوي مطلب یعنې موږ کوشش کوو چې د دې خبرې یا مطلب نه وکړي او دغه څه موږ د خلکو ملاقاتونه پر بند کړي دي بلکل نو انشاءالله یو 2 ورځې یا 3 ورځې بعد به دی چې د ICU څخه راووځي بیا کمرې له راشي د هغه بعد به انشاءالله نارمل هم وي بیا که چا سره وویني یا د چا سره محسوس کوي نو انشاءالله نور به انشاءالله که خدای کول دی انجز زموږ پرونی ویډیو چې وه هغه ډېر خلکو شیر کړی هم و پر هغه باندې کمنټس کړي وو ډېرې دعاګانې کړي وې هغو خلکو دپاره پیغام کورودانۍ وایم د ټولو خلکو زموږ کورنۍ زموږ کور ټوله د خلکو شکرګزاره یو چې زموږ د کورنۍ او خاص کر شکر خان دپاره یې دعاوې کړي او زه دا وایم چې دا یې دعاوې راورسېدلې مطلب دی په دونې مطلب یعنې خطرناک حالت کې وو په خطرناک سچویشن وو د ده مګر هغه الله پاک بلکل هغه دعاوې راورسېدلې قریبان د ټول موږ کورودانۍ وایي الله دې ټول ته خیر واچوي رواني مزید څه پیغام بس د مسجد دعاو خاص دي چې نور هم ټول ځان قربان دعاوې کوي چې بس د ژر ریکور شي او زموږ شي په مابینځ کې کښېني ډېره مننه